بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد دا موږ شروع کړو چې انشاء په دوه قسمه ده. لاول موږ کلام په دوه قسمه ده. یو خبره یو انشاء اېدو لګي چې د دروغ او د رښتیا احتمال پکې نه وي، او خبره اېدو چې د دروغ او د رښتیا احتمال پکې وي. بیا هغه نه بعد موږ دا ویلو چې انشاء په دوه قسمه ده، انشاء طلبي او انشاء غیر طلبي ده. انشاء طلبي هغه ته وایي چې هغه د داسې مطلوب تقاضا کوي چې په وخت د دای کې هغه موجود نه وي، په وخت د وصول هم موجود نه وي. او بیا موږ ویلو چې انشاء طلبي په 15 قسمه باندې ده: امر نه، استفهام، تمنی او ندا. نو امر نه ختم شو، او د استفهام منګه لغوي معنی ویلی و، اصطلاحي معنی ویلی و. د استفهام د لپاره ادوات الاستفهام چې دا موږ ویلو یو ولس، او هغه ادوات الاستفهام د څه سره لپاره استعماليږي. نو خبره تر موږ کړو ايونه پورې موږ راځېدلو. هغه چې ايون په درې سره د دوه سيزونو په منځ کې چې دوه سيزونه په اساس کې مشترک وي، نو پای په منځ کې جداواله راځي. او کله کله دا هغه ويسأل بها عن الزمان، کله کله د دې په ذریعہ سره د ایون په ذریعہ سره د زمانه په باره کې هم تاسو کولېږي، کله د ایون په ذریعہ سره د مکان په باره کې هم تاسو کولېږي. د زمانه په باره کې لکه قرآن مجید کې راځي پر مثال ل ای یوم اجلت، د مکان لپاره استعمال شوی، لکه د هغه لپاره مثال سویل مونږه بأي وما تدري نفس بأي أرض تموت، او د حال لپاره بأي حال انت، د عادت لپاره د عاقل او غیر عاقل ټول لپاره د استعماليږي. خاج نن سبق کې دا نوې سبق کې چې کله کله د سوي چې دا الفاظ استفهام ادوات الاستفهام غراغلي وي، خدا په خپل معنی حقيقي باندې نه وي. یعنی معنی حقیقي کو د دې ډول طلب العلم بشین، یعنی یو څه چې هغه ناپوه متکلم د پوها مخاطب نه د یو څه په اړه ځم په کول لپاره سوال کوي، نو هغه معنی د ادوات الاستفهام نه مراد، بلکې دین علاوه نور معنی مراد وي. پوه شئ به معنی. نو استفهام د لپاره چې کوم مجازي معنی دي هغه دولس دي. سو معنی دي دولس دي. د لفظ چې کله موږ حقیقي معنی پریدو او مجازي معنی موږ اخلو، نو د هغې لپاره دا خبره ضروري ده چې قرینه به هلته کې موجوده وي. سبا کې موجوده وي چې قرینه نه وه موجوده، نو ته د یو لفظ حقیقي معنی نه شو پرېښودی. لکه ته چې تېره دلته کې موږ د لفظ حقیقي معنی پرېښودل نه، مجازي معنی موږ هغه څه د هغې په وجه ښیي چې دلته کې دا مجازي معنی تا ولې اخیستې ده. حقیقي معنی موږ ولیدو، مجازي معنی موږ اخلو. د هغې پته موږ ته د دوو څیزونو نه لګي، یو د قرینې نه موږ ته پته لګي، او یو د سیاق سبق نه موږ ته پته لګي. یعنی د دې مخکې وروستو داسې الفاظ ذکر شوي چې هغه په دې خبره باندې دلالت کوي چې دلته کې د دې استفهام یا د امر یا د نهي هغه خپله حقیقي معنی نه ده مراده، بلکې مجازي معنی مراد ده. پوهېږئ په دې باندې؟ نو دلته کې د دې مثالونه لیکلي دي، او مثالونه بالکل آسان دي. چېرې تسویه لکه سواء علیهم انذرتهم، نفي ده لکه هل جزاء الاحسان الانسان، امر ده لکه هل انتم منتهون، نهي ده لکه لا تخشونهم. لیکن د دې هغه قرینه یادول چې دا ضروري دي. نو دې ته په غور سره وکړي چې په کوم ځای کې دا راځي چې یاره دلته کې لفظ دار او دلته کې بدی هغه خپل حقیقي معنی پرې خودل، مجازي معنی اغستل، نو هغه مجازي معنی د دې قرینې نه وجنه یا د دې سیاق سبق د وجنه اغستل، نو به دې منځان خپو وکړي. نمبر 1 معنی چې هغه د استفهام د لپاره مجازي معنی استعماليږي، هغه د تسویه. تسویه مخکې ویل شي د برابرۍ ته ویل کېږي. لکه قرآن مجید کې الله پاک فرمایي سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. وس دلته کې دا انذرتهم کې حمزه بر استفهام راغله، حمزه په ادوات الاستفهام کې راغنه. او ادوات الاستفهام هغه بری کې چې استفهام حقيقي معنی دارا طلب العلم بشيء، دلته کې د دې دا معنی نه مراد، بلکې دلته کې د دې انذرتهم کې دا حمزه د پر تسویه راغله، اثر غلا تسویه برابرۍ ته ویلېږي. او قرینه دلته کې بری معنی دا یو سواء ټکره، سواء په قرآن مجید کې چې کوم راغله، او یو د دې نو ورسره راغله لا یؤمنون. یو سواء دی یو سره لا یؤمنون، نو سواء او د لا یؤمنون قرینې د وجه نه دا معلومه شوله چې دلته کې دا حمزه لپاره استفهام نه ده، بلکې حمزه چې نه دلته کې لپاره د تسویه ده. معنی موږ ادا کوو سواء برابر د عالم په دې باندې انذرتم کته یې غولرا او کته نه یې غولرا دوی ایمان نه راوړي. دا معنی موږ نه کوو انذرتم چې آیت یې غولرا
انذرتهم کته حمزه پر استفهام اخلي نو دی بیا دا معنی کوي انذرتهم آیت یری دلرا په یې باندې پوښتنه تاسو نو دا معنی باندې درې دلګي د حمزه د بار د استفهام نه بلکې دلګي حمزه د بار د سره تسویه سره ویلېږي برابر ده نو دلګي او قرینه باندې منسره یو سواون او یو سو لا یؤمنون لا یؤمنون لا خبره معلومه شو کته دی یری او کنه یری استاد يرولو څه فائدہ دوت نشته ده دوته دا فائدہ چې نن دا نه رسېږي چې دوی ایمان نه وروړي ها دای ته خپل باندې خپل دعوت نه فائدہ رسی چې ما بل دعوت ورکو قبل کس منی او کنه منی خو ما د خپل منو پیغمبر علیه الصلاه والسلام د بای باندې ثواب دا ملاویږي د پیغمبر علیه الصلاه والسلام غاړه بای باندې اخلاصيږي خو هغه مخاطب ته فائدہ نه رسي پرې باندې پوښوي دې نه لبغ او سواء علی برابر د باغو باندې اسې پتا باندې نو اولنې معنا چې استفهام په خپل مجازي معنی کې استعمال نه پای کا اولنې معنا سره تسویه وېما چې استفهام په خپل حقيقي معنی کې نه مستعمل بلکې په مجازي معنی کې مستعمل وي نو دویم نمبر د نفي دویم نمبر سره نفي دا غیر لپاره مثال لګي ذکر کړه ده هل جزاء الاحسان الا الاحسان هل جزاء الاحسان دلګي هل برای استفهام ده په ادوات الاستفهام کې یو حل ده خدلګي حل په خپل حقيقي معنی باندې نه طلب العلم بشيء په معنی باندې نه بلکې دلته کې موږ سیاق سبق ته وکتل چې الله پاک د مؤمنانو ذکر کړی دی د مؤمنانو ذکر کړی د مؤمنانو صفات الله پاک ذکر کړی دي بیا د مؤمنانو د صفات لپاره الله پاک انعامات ذکر کړی دي چې ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء فيهما عينان تجريان ذواتا أفنان فيهما من كل فاكهة زوجان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجر الجنتين دان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان نو دا الله پاک دا صفات بیان کړي د مؤمنانو او بیا د مؤمنانو د صفات لپاره الله پاک بدلی راغی ذکر کړي دي داغي انعامات ذکر کړي دي او دې ته الله پاک د احسان نوم ورکړل د احسان نوم دی الله پاک ورکړل چې نیکی یو په نیکی باندې نعمت دی الله پاک د سن ورکړل چې انسان وای دومره نیکی کوي نو هل جزاء الاحسان نه د بدله د احسان مگر احسان دا نو دلته دا هل چلند لپاره د نفي دی د څه موږ معنی نه کوو چې هل جزاء الاحسان آیا بدله د احسان آیا بدله د احسان دا د سنا بلکې هل جزاء الاحسان نه د بدله د احسان مگر سره نو دلته کې دا هل دا په خپل استفهام په معنی باندې حقيقي معنی باندې بلکې دلته کې حل په مجازي معنی باندې او مجازي معنی دلته کې کوم یو ده نفي په دې باندې پوښوي نو یو معنی موږ وکړه تسویه او دویم نمبر موږ څه وکړه نفي او د نفي موږ دلته ویل چې دلته کې د حقيقي معنی نه مراد مجازي معنی مراد ده او په دې باندې دلیل سره دا سیاق سبق ده پوښښ به باندې چې مکه الله پاک د دې مؤمنانو د صفات او داغي باندې داغي د انعامات ذکر کړل نو عقل من انسان په ذهن کې را راځي چې آیا د دې بدله چنن دا لکه عذاب دی او کړه دې بدله چنن دا احسان دی نه لبا هل جزاء الاحسان نه د بدله احسان مگر احسان ده دلته دا اول نه احسان دا هم قرینه د پرې معنی چې دلته د دې حل په خپل اصلي معنی باندې نه مراد بلکې په مجازي معنی باندې دریم نمبر حمزه د استفهام چې راځي د دریم معنا نه انکار ازلی لپاره الله پاک په مثال د مصنف په مثال ذکر کړی دی یو د غیر الله تدعون او دویم نمبر د الیس الله بکافی عبده غیر الله تدعون دا الله پاک چې ذکر کړی دی نو قرآن مجید کې د دې مخ کې کوم آیاتونه دي نو هغه څنګه دي قل ارایدکم ان اتاکم عذاب الله بغتة او جاء قلت من اتاكم عذاب الله بغتة او اتتكم الساعه غير الله تدعون کته اے خلق تاسو خبر راکې کچره د الله پاک عذاب تاسو باندې راشي د الله پاک عذاب تاسو باندې راشي یا تاسو ته قیامت نه صبر راشي نو غیر الله تدعون تاسو د الله پاک نه علاوه بل څوک برابرای ان کنتم صادقین بل ایاه تدعون چې الله پاک خپل باندې سوال کړه به رسو جواب وکړه بل ایاه تدعون چې تاسو خامخه الله پاک برابر نو دلته کې دا خپل الله پاک دی فرمایلی چې بل ایاه تعبدون دا قرینه په دې معنی دا چې دا کافران دو چې کله کشته ونخلی نو په دغه ټیم کې دو الله پاک جندار ابلی الله پاک نه ما سوا بل څوک نه رابلی نو دلته الله پاک دا قرینه ذکر کړی بل ایاه تدعون دا قرینه په دې باندې چې دلته غیر الله تدعون نه معنا دا دلته حمزه بر استفهام انکاری دا دلته دا موږ نشو غیر الله تدعون ایت الله پاک نه ما سوا بل څوک رابلی کنه رابلی دا تاسو نه
بلکې غیر الله تدعون تاسو نه رابلئ د الله پاک نه ما سوا بل څوک ځکه الله پاک سبحانه بل ایاه تدعون وایي چې الله پاک وایي چې تاسو په سخت کې او په تکلیف کې جن دا رابلئ نو دلته کې دا حمزه جن دا انکار د پاره ده د استفهام د پاره نه ده د استفهام د پاره نه بیا معنا ده سوا غیر الله تاسو بغیر الله پاک نه بل څوک رابلئ کنه رابلئ نو الله پاک په خپل باندې ویل دي چې بل څوک نه رابلئ بل ایاه تدعون وایي باندې هغه باندې پوه شئ د مثال چې کوم ذکر کړه چې حمزه لپاره دی خو ګوره لګي چې حمزه لپاره انکار راځي دای لپاره د مثال ذکر کړه الیس الله بکافی عبده آیا بندا آیا الله پاک د خپل بنده لپاره کافی نه دی وس دلته کې دا حمزه چې نه لپاره انکار دی ځکه ورسره په دې باندې قرینه ده ويخوفونك بالذین من دونه چې دا خلک اتا یری دا خلکو نه کوم چې ما سوا د الله پاک نه دي نو دلته کې هم دا حمزه لپاره د انکار ده په کوم ځای کې چې حمزه لپاره د انکار وي نو حالت کې به موږ معنی څه کوي غیر الله تدعون اي بغیر د الله پاک د بل څوک رابلې جواب موږ دا په خپل کو چې نه نه تاسو بغیر دا الله پاک نه بل څوک نه رابلې نه انکار دا دغه شان دي الیس الله بکافی عبدا آیا الله پاک د خپل بنده لپاره کافی نه نو جواب موږ سره کوم چې ولې نه دی کافی دی ځکه تل کې دا لیس چې کنه دا په نفي لیس د نفي لپاره راغله لیس د سره لپاره راغله نفي لپاره راغله د سره لپاره راغله او حمزه انکاریم په نفي باندې دلالت کوي حمزه انکاریم په څه دلالت کوي نفي مطلب یعنی هم انکار لګیدي چې کومه خبره کړې نو هغه خبره دا ختمي دغه شان دي غیر چې دا هم په نفي باندې دلالت کوي حمزه انکاری په څه باندې دلالت کوي دا شان دي غیر او ليس دا هم په څه باندې دلالت کوي او نفي چې په نفي باندې داخله شي نو دا د اثبات پیدا ور کوي نفي چې په نفي باندې داخله شي نو غیر الله تدعون اي تاسو بغیر د الله پاک نه بل څوک رابلې مطلب نه رابلې نسبت او سبب الله پاک رابلې یا الله پاک د خپل بنده لپاره کافی نه نو خامخه کافی دی پوه شو دې درو باندې تسویه نفي او انکار په دې خبره باندې پوه شئ ها دریم سلورم نمبر چې کوم دا نن مګلا سټم پوری دی یا لس منټه کوم پوره یو واپس دریم سلورم نمبر چې کوم معنی دا چې امر غو منګه مخکې د اړې تعریف کړم چې امر ولې کې طلب الفعل على وجه الاستعلاء نو او دلته دغه موږ معنی کړی و طلب العلم بشيء استفهام معنی موږ کړی و نو کله د سوي چې ادوات الاستفهام راشي لیکن ال دغه د امر معنی چې اندته مراد وي د قرآن مجید کې الله پاک ذکر کړی دی لکه په مثال فهل انتم منتهون او د دې آیت سیاق سبق الله پاک مخکې د شراب او د جواره او د دې سلور قسم برایانو ذکر کړل چې ایو الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان چې دا سلور څه الله پاک ذکر کړی دي شراب جواری او د بوتانو او دغه شوبه ذریعہ سره تقسیم نو ادارت من عمل الشیطان د شیطان د کارونه دي فجتنبوه لعلکم تفلحون ته د دې ځان بچ کې چې تاسو خپه کامیاب شئ نو دل لګی دا فجتنبوه دا امر دی بیا واطیع الله اطیع تاسو د الله تابعداري کوي واطیع رسوله د الله رسول تابعداري کوي واحذروا د دې ځان بچ کې نو دل لګی دا ټول امر سره ذکر شوی دي چې تاسو د الله اطاعت کوئ تاسو د رسول اطاعت کوئ تاسو د دین ځان بچ کوئ د دې ګناهونو ځان بچ کوئ نو فهل انتم منتهون پس آیت تاسو د دې نه منع کیدونکي معنی د انتهو تاسو د دې نه څه شي منع شي تاسو د دې نه څه شي منع شي نو دل لګي دا حل چې نه کړه دا خو لکه استفهام د پاره دی لیکن دل لګي معنی د امر ورکوي نو هل انتم منتهون په معنی د څه باندې د انتهو باندې هل انتم منتهون په معنی د څه باندې انتهو باندې پوه شئ دوی مثال ذکر کړه ده اسلمتم سم مثال ذکر کړه ده اسلمتم دا قرآن مجید کوم ذکر کړه وقل للذین اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم الله باندې قل تو اے پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دی اهل کتاب ہوتا او دی امپړو تا اسلمتم چې تاسو اسلام راوړی مطلب دا چې دومره واضح دلایل بیان شول نو تاسو څه وکئ اسلام راوړی نه دلګي دا اسلم دوم په معنا د اسلمو باندې ده اسلم دوم په معنا د څه باندې د اسلمو باندې هغه بلې باندې پوښوي ها نو دلګي ادوات الاستفهام دي
او د دې قرینه په دې باندې دا چې سیاق سبق چې مخکې الله پاک د ذکر کړه د برایانو الله پاک چې تاسو د دینه منع شي ادا شان الله پاک د اهل کتاب د قران مجید او د دې د ایمان د دې فضایل او د دې هغه خبره اترې چې ان الدين عند الله الاسلام ومختلف الذين داغه غورواله بیان کړه نو بیا الله پاک د اهل کتاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د اهل کتاب ته امید وای چې تاسو اسلام راوړئ درې باندې پوښوي نو سلور معنی موږ وکړلې یو تسویه دویم نفي دریم انکار او سلورم نو درې خدا غو معنی آسان دي چې تسویه د بارازي لکه سواء عالم انذرتم لم تنذرهم د نفي د بارازي لکه سو هل جزاء الاحسان الاحسان د انکار د بار دوم څنګه ذکر کړي غیر الله تدون او الیس الله بکافین عبده او سلورم نمبر امر چې دای لپاره دوم هل انتم منتهون او اسلمتم فواند انتهوا اسلموا صحیح شو خو د دې لپاره دا ما تاسو ویل چې قرینه دل کې یادول ضروری دي چې دل کې به تاسو معلومه ده چې دل کې دا د دین د خپل اصلي معنی نه مراده بلکې مجازي معنی د دین مراده یاد وشي راته دا سلو پوره دي دا وړ